اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده دوه درې هفتې مخکې محمد زاده اګروال شهید کړی شو. د هغې خلکو احتجاجونه شروع کړل او قاتلان یې ونیول کړل شو. کنې حکومت په دې باندې څه اکشن نه ایستو چې یاره دا موږ ونیولې، کنې چې کسان موږ ونیسو. اوس پکې پرون بل پرون پکې باجوړ کې قاري الیاس شهید کړی شو. د هغې یو ورور نن 2 کاله مخکې شهید کړی شوی و. هغه پیپر ته تلو او شهید کړی کړلو، نو د اوسه پورې قاتلان نه نیول کېږي چې یاره موږ له 10 ورځې ټایم راکړې قاتلان به موږ نیسو. آیا په دې کې 10 ورځو ټایم څه مطلب دی؟ په 10 ورځو کې خو ډېر ډېر غټ غټ کارونه کېږي. احتجاج راووتو نو احتجاج را چې آیا موږ به خلک ولي نو موږ به احتجاجونه کوو. د حکومت او زموږ د قانوني ادارو به څه دغه نه وي، څه کردار به دې کې نه وي چې یاره احتجاج ته څه ضرورت دی، خو په کار دی د قاتلان ونیسه که نه. آیا ولې ته دغه دونه په ځان باندې دغه پیدا کوي چې یاره په ځان باندې شک شبهات، قانوني ادارې په ځان باندې شک شبهات پیدا کوي په دې کې. نو هر ټایم به موږ راوځو چې بس نن دلته شهید کړی شو موږ به احتجاج کوو، یا به در نه ورکوو، اسلام آباد ته ځو یا بازارونه بندوو. د دې دا مطلب نه دی بھائی. زمونږ اصل کې مسله دا ده چې د زرداري په حکومت کې، د پیپل په حکومت کې زمونږ د پانسۍ دغه ختم شوی و چې یار پانسي دې ختمه کړی شي. بیا نواز شریف راغی، نواز شریف په دور کې نیشنل ایکشن پلان شروع شو، پای کې بیرته دغه بحال کړه، پوځي عدالتونه بحال کړل شو څه ټایمه پورې. کنې دا ټوټل زمونږ د عدالتي دغه دی. که ته دا اوس د محمد زاده اګروال قاتلان هم ونیولی شو، د الیاس شهید د هم ونیول کړلی شي، د دو ضمانتونو له به هم خلک راشي، دو ته به ټوله سزا نه میلاویږي. پته نه لګي چې وایي چې یاره یو طرف ته به یو خبره واړئ بهی د دې دا په کوم قانون کې چې قاتل ضمانت دې ورکړی شي. اخر دا مونږ ته نور ځایونه کې داسې مشکله غونده کېده چې یاره چې ته راځه د یو کس را پاڅېدلی، یو کس شهید کړی، یو د هغې د ضمانت ورکړی شي ټوټل. او عدالتونه چغې وایي چې یاره بهی تاسو به موږ باندې الزام مه لګوئ، تاسو د خلکو اعتماد به موږ باندې ختموئ چې یاره عدالتونه د عدالتونو کې انصاف نشته. دا د خلکو اعتماد وختي ختم شوی دی زموږ په قانوني ادارو باندې چې یاره انصاف چاته نشي میلاویدی. ځکه دا مسلې روانې دي. که ټیک ټاک دا دوه دغه شو او سریعام د پانسۍ ورکړئ، نه به قتل یې هېڅ به هم نه وي، نور ته پکې ضرورت نشي نه دغه ته چې یاره دې د ضمانت ورکړی شي او دې د ثبوتونه راوړی شي او دې دا وکړی دې دا وکړی شي. سریعام برملا په د ورځې او په کیمرو کې راغلي دي دواړو، چې کوم د محمد زاده دي او کوم د الیاس شهید قاتلان دي، راولئ برملا یې په چوک کې سریعام پانسي کوي، هر څه به ټیک ټاکي. او که خبره دې ته لاړه شي چې بهی سبا راځي یو سړی پیسې جمع کوي او د دې لپاره ضمانت کېږي او دې ته بی بي آی کېږي، او نو وروره دې کې انصاف نشته. داسې یو بکواس بیا روان وي. دا به نن بیا چې چا زور د هغو شور وي، بس بیا به هر سړی دا خپل دغه کوي چې یاره بهی چا ته قاري چې هغه به هم ټوپک را دی او چا څه دغه وي، بس یو دغه به پیدا کوي. نو زمونږ قانون ما په دې باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې وکړې چې زمونږ قانوني ادارې ډېرې زیاتې کمزوري دي، ډېرې زیاتې، چې بس راځي نه سړی به راشي په لار کې به یې پوډري نیولی، هغه به هم راشي په قرآن او په دغه به د لاس دغه کېږدي چې یاره بهی او دا زت هغه به پکې ګواه کړي. نو دا خو نه کېږي بهی، دا خو داسې خو ملک نه ټیکېږي چې بهی قانون زمونږ قانوني ادارې چې سمې سختې مضبوط شوي نه د انصاف قانون چې کوم دی او سزاګانې نه وي اورل شوي، نو مشکله ده که امن نشي. او ټوټل مونږ خو بیا دغه بیا زه بیا هم دا خبره کوم د انصاف په کرسۍ د تم علما کېنوه، برملا دې به یو څو سزاګانې به ورکړي شي چې بله ورځ ګوره که میاشت بد انصاف نه و چې بیا وایې. والسلام.